زمارونو نن هغه دور دی چې دا دور د خاموشه کېناستو نه دی په الله قسم زه کله کله کتاب کې مطالعه شروع کم ما ته مخکې حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نوم راشي هغه زمونږ د ټولو مور ده د تمام امت مور ده د هغې نوم چې کله مخکې راشي زما پر جسم باندې یو غونی پورته شي د هغه حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د نوم نه یو بزبان حال ندا او آواز پورته شي چې ګوره زما د خاون په عصمت او زما د خاون په عزت او ابرو باندې اے مسلمانانو ستاسو په دور کې هغه خلکو چې کوم دی حملې شروع کړي دي زما په دور کې زما د خاون په عزت او ابرو چې چا حمله کړې وه زه یو ښځه ذاتم خو ما د خپل خاون چې کوم دی او د تمام امت د هغه روحاني پلار دفاع کړې ده نن څه وجه ده چې په لکاو کروڑو دنیا په مخ باندې زما روحاني اولاد موجود دی د خپل روحاني پلار دفاع ولې نه کوي نن که زه حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نوم په کتاب کې پڑھاوما په الله قسم مال حیا راشي د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې زمونږ روحاني خور ده د هغې د نوم نه موږ ته آواز او ندا بزبان حال پورته شي چې ای زما روحاني رونو زه یو ښځه ذاتومه زما په پلار باندې چې به کلام لو شوه کفارو به په هغه باندې ډک لرې ور واچول زه به ورالم ما به په خپل یو سر باندې په تور سر باندې ما په خپلو معصومو لاسونو باندې به د خپل پلار نه د اوښانو هغه ډک لرې ور واړول زما په پلار باندې له پاسه وه خلکو خاورې ور وشیندلې زه یو ماشومه بچی ومه زه به ورالم ما به د خپل پلار هغه چهران ور دا په خپل جولې سره صفا کړه ما به هغه خاورې د نبي علیه الصلاة والسلام د چهرې نه دا په خپلو لاسو باندې وینځلې نن څه وجه کیدی شي محمد رسول الله نوم اغوستو والا د دنیا په هره کونه کې موجود دی نن زما په پلار به عصمت او عظمت باندې خلک عملې کوي نن زما د پلار ناموس خلکو د خپو د لاندې نه ضایع کو نن مسلمانانو کې داسې غیرتمن او جرأتمن نشته زما د پلار په دفاع کې صرف آواز ولګئ زما د پلار په دفاع کې صرف ندا پورته کی نن کمنګا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نوم ګورو د صدیق اکبر د نوم نه موږ له حیا رااله د صدیق اکبر د نوم نه موږ ته په زبان حال باندې داسې آواز پورته کیږي چې مسلمانانو یو صدیق اکبر ما زما غار یار چې کوم دی زه په غار کې راغ سره ناسوم ما 3 ورځې په غار کې دنه تیرې کړې ما د صدیق اکبر ما خپل کمیس وشلو محمد رسول الله د پاره ما په غار سور کې دنه هغه سړی ټولې ټپې کړې ما خپل جسم بربند پرېښودو په الله قسم یو چرړه زما سره موجوده نه وه ما هغه یو سړه په خپل خپو باندې چې کوم دی نو دفع کړه دننه نه مار ماله ټک راکړو زما د سترګو نه اوښکې لاړې د محمد رسول الله په چهره باندې له پاسه ولګېرې نبي علیه الصلاة والسلام راپورته شو صدیق اکبر ولې یا رسول الله څه شي ټک راکړی ما بیا هم پوندره هغه ځای نه اخوا نه کړه صدیق اکبر وایي ای زما روحاني رونو دنیا باندې مسلمانان دا په کثیر تعداد کې موجود دي نن څنګه زما په غار یار باندې خلک حملې کوي د هغه سره خلک ځان یو شان جوړول غواړي د هغه په ناموس باندې د هغه په رسالت باندې خلک حملې کوي ای مسلمانانو څوک دنیا کې راسي نشته زما د غار یار چې کوم دی نو دفاع وکړي شان صحابه شان صحابه شان ابوبکر صدیق شان رسالت دن که منگ را حسنین نمونه اخلو د حسنین د نمونه نا منگ تا بزبان حال باندان ندا رازی منگ تا فریاد رازی مای پا خود قسم کتاسو د حسنین قبر تنن ودری دی دا خود قبرنا بزبان حال دا آواز رازی اے زما روحانی رڑو دنیا بان خطاسو کثیر تعداد کی موجود ہے زما اغب بابا جان ستاسو را پارے سمر قربانیانی در کرے کلچی نبی علیہ السلام د سن کدن حالت یو طرف تا رسول اللہ مبارک ذات ہے بل طرف تر نبی علیہ السلام امت ہے نبی علیہ السلام اسرائیلہ سمر زور پتا کے زما جسم سمر پسختی سراغستے شے خبردار اسرائیلہ خفل جسم باندے تکلیف برداشت کولے شم خفل امت باندے تکلیف برداشت کولے تا تیار نیم دا امت اگر تکلیف زمان واخلا خو زما امتی تا زن کدن کی سختی مور رسوا نن منگتا حسنین بزبان حال دا اعلان کئی زما بابا جان خستاو سر دمر وفا کئی
کړې وه هغه بابا جان ستاسو لپاره څومره تکالیف برداشت کړو تاسو ته د الله دین در رسو نبی علیه الصلاة والسلام کاڼو باندې ویشتی شو زما هغه بابا جان د خپله مکه پرېښودې وه کوم ځای باندې رسول الله مبارک وړوکوالی تېر کړو مدینې ته جلا وطن شو ای امتیانو ای زما روحاني رڼو ستاسو لپاره خو زما بابا جان ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام راغی د شپې نمبر زما ماتې عایشې که ستا خوښئ زه به ورشم الله ته به لږ ودرېدم نبی علیه الصلاة والسلام ودرېده سجده کې پروت دی نبی علیه الصلاة والسلام سجده کې آواز کوي یا الله زما امت یا الله زما امت حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي انسیت القرآن یا رسول الله ولې تا قرآن هېر کو ته خو د امت ندا کې ورته وایي حضرت عایشې صدیقې په الله قسم زما یو مز نفلي دا د خپل امت د فریاد نه خالي نه دی نن حسنین موږ ته دا ندا کې په زبان حال زما بابا جان ستاسو لپاره دومره قرباني کړې را الله تاسو بهترین امت کې ګرځولې زما بابا جان په وسیله سره د هغه په واسطې سره نن دومره غیرتي نشته زما بابا جان په عصمت باندې ناموس باندې خلک حملې کوي صرف یو آواز چې کوم دی نو اوچت کړي چې لا نبي اباري زمارونو ځان له آخرت کې د نبی علیه الصلاة والسلام سفارش ګټلی په الله قسم مونږه انسانان یو زمونږ نه علاوه د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت دفاعګانې نورو اشیاو کړې تاسو را حدیثو ذخیره پورته کړئ حدیثو ذخیره کې به تاسو ته په نظر باندې راشي د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت دفاع څه شي کړی را کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړ نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت نه منکرین په دنیا کې ډېر زیات سیوا رسول الله مبارک د رسالت دفاع د ځمکې حیوانات هم ورکړی را ځمکې حیواناتو د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت دفاع کړی را چې ای خلکو مسلمانانو ای کفارو تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت کې شک ونه کوئ موږ پرې باقاعده ګواهي ورکو هغه اوښان چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت دفاع کوي تاسو د ځمکې چې کوم دی حیوانات وګورئ حیوانات دفاع کوي د ځمکې نباتات وګورئ نباتات باقاعده چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت دفاع کړی را نن که موږ دفاع ونه کوو د ځمکې هر یو جز کړی را که چېرته موږ دفاع وکړه موږ به د نبي علیه الصلاة والسلام د سفارش مستحق شو محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي